السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ په صحت با برابر یې. الله جل شانه هم د دنیا او آخرت ټول خوشاله نصیب کړه. الله جل شانه د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت، د هر تکلیف او د هر آفت نه خپل امن او امان کې وساته. ډیر عزتمن محترم مسلمانانو ورونو خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. دا نننۍ وظیفه محترمو د هغه خلکو د خویندو ورونو د پاره ده چې کم خلک په قرض کې راګیر دي او د قرض وسیله وغیره نه برابرېږي. نو د هغوی د پاره هم دا یو انسان دی، هغه وی چې زه کم عمل کو، کم حاجت غواړم، د کم نوکرۍ د پاره سکار چاپ د پاره اپلای کوما یا بل سو ارس چې رشته د پاره یا بل سکاری دی په بار ملک دی د هغې د پاره د ویزې د پاره د ارس د پاره چې هغه وی چې زه کوشش کوما اپلای کوما کاغذونه وغیرہ جمع کوم، لیکن ما ته کامیابی نه ملاویږي. نو دا کامیابی د پاره هغه هم دا یو کس دی، هغه و چې را ما سره ارس شته دی، مال حال او ارس را سره دی، لیکن زما عزت نشته دی. نو عزت می پکار دی محترمو. نو دا د هغه انسانان د پاره دی یا چا یو کس دی هغه و چې زما حاجات دی، حاجات میں نه پوره کیږي، په مشکلاتو کې راګیرم، په مشکلاتو کې ما ته کامیابی نه ملاویږي. نو محترمو د هغې د پاره زمونږ بزرګانو، زمونږ علماء کرامو، هغوی د قرآن پاک د سورة الضحا د اخرۍ سپارې یو صورت دی، وړوکې غونته کې صورت دی، په هغې کې یو آیات مبارکه دی. د هغې د پاره یعنی چا باندې قرضونه دی هغه نه ختمیږي، څه وسیله وغیره یې نشته دی، او یا څوک کامیابي غواړي په هر څه کې چې یا کامیابي غواړي په حاجاتو کې، په مشکلاتو کې چې مشکلاتو نه زه وځم، نو هغې دپاره کامیابي غواړي یا په جاب دپاره کاغذونه وغیره جمع کړي دي هغې کامیابي غواړي، نو هغې دپاره دا آیات د سورة الضحا آیات مبارکه دی. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک ربک فترضی. دا د قرآن پاک د اخرۍ سپارې 30 سپاره چې کومه ده د هغې یو صورت مبارک دی، سورة الضحا ورته ویلی کېږي. په هغې کې یو آیات دی. د هغې وظیفه د محترمو چې د ورځې په هر ټیم کولی شئ، د شپې په هر ټیم کولی شئ، چې څومره تاسو ته موقع ملاویږي هغې پورې کولی شئ. څه تعداد ولا علماء کرامو نه دی مقرر کړی، لیکن مثال په طور یو انسان دی، هغه د نوکرۍ دپاره روان دی، کاغذونه جمع کړي دي او وایي چې یاره دې کې به زما دا نوکري وشي او که نه. نو دا انسان دی کوشش وکړي چې د سارې مونځ کړی د جمع سره او بیا هغه ځای ته ځي، شروع دې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم، درود شریف دې مخکې رستو وایي او د دې آیات ورد شروع کړي، وظیفه دې شروع کړي، هغه ځای پورې دې وایي. انشاءالله تعالی دته به الله جل شانه په دغه کار کې کامیابي ورنصیب کوي. د دې انسان به په دغه ځای کې په دغه خلکو، ملګرو، یاران، دوستانو کې، کلي علاقه کې به عزت هم وي. او که یو انسان د قرض دپاره کوي نو انشاءالله تعالی قرض به الله جل شانه ختم کی، څه وسیله به ولا برابر کړي. محترم څه تعداد مقرر نه دی او وخت هم نه مقرر او ورځ هم نه مقرر، هر ټیم یې کولی شئ. نو محترم دا آسان عمل دی، وظیفه ده، په خپلې مو کړئ، نور خویندو سره د ثواب په نیت لازماً شیر کړئ. زمونږ یوټیوب چینل مولانا وظایف تر سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.